زه تاسو نه یو تپوس کوم پلار دی او مور دی سمندر ته پریوتی دی او یو سره د سین په غاړه په تخت ناسته او غیر چاپیر ته باغونه دي او نوکران خدمتګاران ورته ګرځي او پلار او مور دې سمندر ته وغورځي دا غوپې وهي ته به دې پلار او مور پسې منډې وهي او که دغه تخت والا سړي ته به ورځي تاسو نه تپوس حاجی نو د مور او پلار په قبر توکان نه توکي اولیاء او بزرگان چې خدای بخلی اغي پسې منډې وهي نو ستاتلل د مور او پلار قبر ته ډیر ضروری دي که د بل چا قبر ته ډیر ضروری خبره کوي ته چې بل چا ته ځې نو پلار او مور پیغمبر د هیڅ مړي متعلق دا نه دی ویلي د یو ولی متعلق دا نه دی ویلي چې جنت د ده په خپو کې ده دا چرته نشته چرته نشته یو دا مهرباني به کوئ چې ما زما خبرې چونکې ډېر لرې پورې ځي ډېرې لرې پورې ځي نو ما سره بس زباني جمع خرچ نه کوئ که چاته م ووایي چې هغه دا ویلي دي او هغه دا وایي چې نه دا غلط ویلي دي نو یا به راولئ او یا به ورته وایي چې په دې دلیل وښایه ما په خبرو پوهېږئ پیغمبر د چا متعلق دا نه دي ویلي چې جنت د ده په خپو کې د یو ولی د یو تاسو وایئ چې د رسول الله په زمانه کې ابو بکر صدیق غوندې ژوندی و که نه تر قیامته پورې چې ټول اولیاء راغونډ کړي نو د ابو بکر صدیق د خپو خاورو ته نشي رسېدی که رسېدی شي د دنیا ټول اولیاء چې راغونډ کړي د حضرت عمر د خپو خاورو ته نشي رسېدی د دنیا ټول اولیاء چې راغونډ کړي د حضرت عثمان د خپو خاورو ته نشي رسېدی د حضرت علی د خپو خاورو ته نشي رسېدی ٹھیک ده د امام حسن او حسین د خپو خاورو ته نشي رسېدی نو ابو بکر غوندې ولی عمر او عثمان او علی غوندې ولی دا هغه موجود دي او پیغمبر صحابه ته دا نه وایي چې صحابه جنت د ابو بکر په خپو کې ده یا د عمر په خپو کې ده یا د عثمان په خپو کې ده یا د علی په خپو کې ده دا نه وایي پیغمبر د هغوی په موجودګۍ کې وایي چې ان الجنة تحت اقدام ابویکم اے صحابه جنت ستاسو د مور او د پلار په خپو کې په کار دا وکنو د ولی موجودګي په خپل ځای موجود ده ابو بکر غوندې ولی او عمر او عثمان او علی غوندې ولی موجود دي او پیغمبر وایي چې جنت ستاسو د مور او د پلار په خپو کې تاسو خیال راغلی دیو جنا عزیزانو خیال کوئ په دې سوچ وکئ فکر وکئ چې دا خلق د جیبونو ګړکپان